یو نوجوان زمونږ استاد ورته وایي دا نیټ ډېر خطرناک څیز دی. هغه نوجوان ورته وایي ډېر ښه څیز دی. زمونږ استاد محترم ورته وایي الله دې په عمر کې برکت واچوي. هغه ورته وایي غلط څیز دی. د نوجوان ورته وایي ښه څیز دی. زمونږ هغه استاد ورته وایي چې ښه څیز دی ته یوه فایده بیان کا. فایده خو یې ووایه که نه. هغه نوجوان وایي ګوره دونه ښه څیز دی د فایدې څیز دی چې زه په پاکستان کې یم او غیر مسلمه په بهر ملکونو کې غیر مسلمه دي و زه خو ویزه نشم اخیستی چې هغه ملک ته لاړ شم او د دې ځای نه وله زه دعوت ورکولی شم. زمونږ هغه استاد تی په لنډو تپوس وکړو وایي تا بې چاله دعوت ورکړی وایي او د یوې جنۍ سره مې خبرې کولې هغه جنۍ له مې پې دعوت ورکو. وایي په دعوت څه رزلټ راووت؟ وایي هغه جنۍ عیسایانه وه او ما ورته د اسلام دعوت ورکو چې ته مسلمانه شه. نو هغه جنۍ نه ویوړه نه راوړه په لنډو یې ماته ووایي چې ته کوم مذهب طرف ته ما رابلې نو دا مذهب حق دی. وایي ما ورته چې بالکل حق دی سچ دی. وایي چې ته د دې داعي یې دعوت یې ورکې. وایي ما ورته چې او زه داعي یم دعوت یې ورکو. وایي ما ته وایي چې ستاسو په دې مذهب کې شپږ کلمې دي ته پکې دا پنځمه کلمه ماته ووایه. یا خو لا یو خبرې کولې که نه یو زه ورته ما ورته چې آئیں بائیں شائیں یو غر بل غر. وایي چې نه خبره به ختمې نه ما ته پنځمه کلمه ووایه په دې ساعت باندې مسلمانېږم. وایي ما له پنځمه کلمه نه راتله. وایي ما ورته زه به زده کړم. وایي چې کله زده کړې بیا دعوت راکوه تا ته په خپله پته نشته ما له دعوت راکړې. نو مونږ ډېر مسلمانان داسې یو چې مونږ په نوم مسلمانان یو